ستړی مشه. سلسله د کالاباغ یا کالاناګ او درېمه برخه ده، درېم ټسټ دی، درېم اپیسوډ دی. تعارفي اپیسوډ کې خو تاسو ته ما ویلو چې دا کالاباغ په اوله دا سیریز ولې ضروري دي چې چا نه وي کتلی هغه کالاباغ یا کالاناګ لومبې اپیسوډ وګورئ. او په دویم اپیسوډ کې موږ خبره کړې وه چې دا کالاباغ مخالفت چې دی نو پنجاب بخره غواړم دا خیبر پختونخوا سند او بلوچستان ولې مخالفت کوي د کالاباغ او پنجاب ولې حمایت کوي. ما په مخالفت خبره کړې وه، په حمایت مې نه وه. تو سره ما واده کړې وه چې په درېم اپیسوډ کې به موږ خبره کوو نن سبا چې کوم سیلاب راغلی دی نو یو عامه خبره ادا کېږي د پنجاب نه. که چېرې کالاباغ ډیم و نو پنجاب به نن ډوب نو. په سیلاب کې راځئ چې جایزه والو چې دې خبره کې څومره وزن دی. قدرمندو، په دنیا کې نه چېرته پنجابي نومې قوم شته نه پنجابي ملک شته. البته پنجاب په پاکستان کې یوه صوبه ده او دا جوړه ده د پنج آب. پنج مطلب پنځه، آب منا اوبه، آب روا دریا، پنجاب پانچ دریا. د پنجاب په سینه باندې پنځه دریابونه بهیږي نو د دغې پنځه دریابونو په نسبت باندې دې ته د پنځو دریابونو ځمکه پنجاب ویلی شوی دی. په دې کې چې کوم خلک اوسیږي نو هغه کثیر القوم خلک دي. په دې کې خو اول هغه خلک دي چې کوم د برصغیر پاک و هند د دې منطقې خپل ځانګړي چې دي نو نسلونو نو هغه خلک دي. پکې بیا د منځنۍ اسیا نه وخت په وخت چې کوم حملاور راغلي دي او هغې سره کوم خلک راغلي دي او هغه پاتې شوي دي نو هغه خلک دي. نو په دې کې پښتانه هم شته، په دې کې په پښتنو کې درانیان هم پکې شته، یوسفزي هم پکې شته. خو بهرحال په دې پنجاب په دې خاوره چې کوم خلک اوسیږي نو دا مختلف قومونه دي خو دغه خاورې ته پنجاب وایي. او پنجابي یوه مشترک ژبه ده، هم د هغې په هغه ډایلکټ کې فرق دی. خو بهرحال په پنجاب کې ډېر زیات خلک چې هغوی ته موږ هغه وایو پنجابیان وایو، هغه ډېر غټ غټ قومونه دي چې تاسو موږ هغې باندې به څه د بیا ځاله په تاریخ کې خبره کوو نو هغه پنجابیان نه دي، هغه سنټرلیشن نسلونه دي. خو بهرحال دغه پنځه دریابونه دا پنځه دریابونه چې دي نو د دې نامې چې دي جهلم، چناب، راوي، ستلج او بیاس. کله کله به تاسو ته ګورم، کله به دې لیکلو ته ګورم ځکه چې څه خبرې چې دي یاد نه پاتې کېږي. پنجاب کې پنځه دریابونه چې د هغې د وجې نه د پنجاب نوم پنجاب دی: جهلم، چناب، راوي، ستلج او بیاس. اوس سوال دا پیدا کېږي چې دا دریابونه راوتي د چېرته نه دي، د دې سرچشمه کوم ځای کې؟ هغه ډومبی قطره، هغه ډومبی څاڅکي چې دی، زه به نن تاسو لږ د خوبه راپاڅوم او زه به تاسو ته دا وایم چې د خوبه راویښ شئ لږ په دې ځان پوه کړئ چې دغه قطره، دغه سرچشمه د کوم ځای نه ده. زه به بعض نومونه علم نو چونکې دا د هند نومونه دي زه پکې غلطېږم نو د هغې بخښنه غواړم. اوس جهلم دریاب به موږ واخلو نو دا ویریناک چشمه کشمیر نه راوتي. جهلم ویریناک چشمه کشمیر نه راوتلی دی. چناب دریا موږ سره چندرا باګرا هماچل پردیش نه دی. راوي روتنګ پاس سره خوا کې هماچل پردیش ته راوتی دی. ستلج چې دی نو دا رکاشتان کیلاش سره نږدې تبت شبکیلا یو علاقه ده چې هغلته نه دا شروع کېږي، یعنی دا د چین نه راوتی دی. او په ستلج خبره کوم چې رکاشتان کیلاش تبت سره په شبکیلا بهارت ته دا دریاب چې دی نو راغورځېږي او د بهارت نه بیا زموږ طرف ته را روان دی. بیاس چې کوم دریاب دی نو دا د روتنګ پاس هماچل پردیش هلته نه راوتي. په ساده ژبه کې دا ټول د هندوستان نه یا هغه کشمیر نه چې د هندوستان په قبضه کې دی دا دریابونه هلته نه راوتي دي. دا د هغې سرچشمې دي ځکه هغې په دې باندې ډیمونه هم تړلي دي او
چې دی نو د دغې وجې نه د زمونږ د هند سره د اوبو چې کومه لومړی معاهده ده په 1960 کې 1960 کې انډس واټر سټریټي یو فریم ورک یو لاسلیک چې دی نو هغه شوی و. دا ځکه وه چې د دې چونکې سرچشمې چې دي نو دا د هغه ځای نه نو دا دریابونه خو جناب د دغه ځایونو نه راوځي. دا اوس دا دریابونه بیا مخکې چرته ځي نو دا په پنجاب کې په بېلابېلو مقاماتو باندې دا سیندونه اول په دا 15 دریابونه اول خپلو کې یو کېږي. جهلم چې دی نو چناب ته وغورځېږي، راویم چناب کې شامل شي، بیاس چې دی نو هغه ستلج ته وغورځېږي. بیا چناب او ستلج چې دی هغه د پنجاب هډ ورکس ضلع باولپور په مقام باندې په دریای سند کې شامل شي، مټن کوټ، راجنپور، مظفرګړ سره خوا کې. په دغه ترتیب دا دریابونه یو بل سره او بیا دا د دریای سند حصہ جوړ شي په مټن کوټ، راجنپور، مظفرګړ کې. دغه د پنجاب اخیری سرحدات دي چې چېرته نه بیا موږ سند ته داخلېږو. اوس په دې لیک به ځان پوه کړو چې د کالاباغ او د دې څه تعلق جوړېږي. اوس به موږ راشو دریای سند ته. کالاباغ په میاوالي کې چې کومه ځای دی کالاباغ نو هلته د دې د جوړېدو خبره کوي، یعنې په میاوالي کې میاوالي ضلع کې کالاباغ په مقام د کالاباغ د جوړېدو خبره کېږي په دریای سند باندې. دریای سند سرچشمه چې ده یا لومړی قطره چې ده نو دا د ګلګت بلتستان نه شروع کېږي او دا د خیبر پښتونخوا په دغه غریزه سیمه باندې راځي. یعنې دا لیکه چې ده بالکل بدله ده. د دریای سند لیکه بدله ده، د پنجاب د 15 دریابونو لیکه چې ده بدله ده. د دریای سند د اوبو پنجاب سره یا د پنجاب سیلاب سره نه څه تعلق شته نه و. نو اوس چې په کالاباغ باندې ډیم جوړ شي او د دریای سند اوبه ایساري شي نو دریای سند خو د پنجاب د سیندونو خو دریای سند سره په مظفرګړ کې ډېر لاندې شاملېږي، ډاون سټریم دی. کالاباغ اپ سټریم دی. نو که په کالاباغ کې زه اوبه سټورم کړم او زه دا اوبه پرېږدم نو د دې پنجاب سره اړو څه تعلق نشته. د دې تعلق بیا جوړېږي که دا ډیم یکدم د اوبه زه پرېږدم نو دا په سند کې دا سیلاب صورتحال جوړولی شي. نو دا دومره یو اپوټه خبره کېږي. بیا په دې سره د دې په نقصاناتو په بجلي او په دې څیزونو خو موږ خبره کوو، خو ځان تاسو په دې خبره باندې پوه کړئ چې دا لیکه چې ده نو دا بدله ده. یعنې د کالاباغ ډیم اوبه به سټور کوي د دریای سند چې د ګلګت بلتستان نه او د پښتونخوا د غریزې سیمې نه راغلی دی او دا مظفرګړ پورې ګوند پنجاب سره د هغې څه تعلق نشته. او دا 15 دریابونه چې کومو 15 دریابونو پنجاب تلو مروړی دی دا راغلی د هندوستان نه دي. اوس د دې دریابونو نه چې څنګه په هغې بندونه جوړ کړي دي، ډیمونه جوړ کړي دي، او د پنجاب دې 15 دریابونو کې سیلابونه ولې راځي، د دې سیلابونو نه ځان څنګه موږ خلاصولی شو، هغه یو جدا بحث دی، هغه به موږ په اخره کې وکړو. خو دې وخت کې گزارش دا دی چې دا بالکل بیهوده بې سروپه خبره ده، د دې هیڅ بنیاد نشته. د پنجاب سیلاب کنټرول سره پنجاب د سیلاب نه بچکول چې دی د دې کالاباغ ډیم سره د سره اړو تعلق هم نه جوړېږي. د دې نه زیاتې ضروري خبرې په را روان قسطونو کې کو. یاد ساتئ سلسله ګورئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ، ملګري پې خبر کړئ. هغه آیکان بټن چې دی هغه ټلی هغه هم چې دی نو غږوئ، هغه ټچ کوئ، ګوته ور وړئ. او بله دا ده چې ما سره کمنټس، مشوره، رهنمایي، لارښودنه اجازه غواړم. د الله